اور خو مړ نو که نه نو دا ټایپ بیمار. بل داسې بیماران په هغې کې چې کوم دی نو دا دوه خبرې چې کوم دی نو موجود وي ټیک شوه یا درې خبرې ټیک شوله چې یو پکې دا خبره موجود ده بله بله اوس یادوم درته که دا چا کې وي نو هغه کې که هر څومره بیمارۍ که نه تقریبا ځکه دا یو دوه خوني ده خو پوره بلا ده بچي نوسي کړوسي نو چې خوبونه به دومره ښایسته ویني چې ښایسته خوبونه خوب ته نه پرېږدي دومره ښایسته خوبونه ډېرو خلکو سره کېږي همدغه به ډېرو خلکو سره کېږي. دوه علامات ورته نور وایم که نه خوبونه به دومره ښایسته ویني چې هغه خوبونه به خوب ته نه پرېږدي. چې دویم پکې دا خبرې چې ملای په ګرځېدو کې درد نه کوي او په مطلب دا چې هر څه وکړي خو چې کینی که نه نو ملا به دا لاندې نه څه به درد راوالي یعنې صرف په ناسته به ملا درد کوي او باقي که ګرځي کار څه کوي نو بالکل به نه خوږي ملا. او درېم پکې دا عجیبه علامات دی چې هسې به د لوی بول په ځای کې وینه روانوي تېنه خو چې اجت کوي نو اجت سره به وینه ني هسې به تې وینه روانوي ښه او چې اجت کوي نو اجت په خاني سره بیا وینه ني نو چا کې دا خبره. او دویمه دغه چې دا خوبونه دوره ښایسته وي چې خوب ته نه پرېږدي. درېیم هسې به ګرځي خو مطلب دا چې په ناسته باندې به د هغه ملا چې کوم دی نو هغه درد کوي. که دا چا کې وي نو ډاکټر به ورته اپرېشن د ملا لیکلی خو یو دوی سره به دا هر څه ټیک شي. بل هغه بلا تاسو ته یادومه چې هغې کې درې څلور خبرې دي. لاسونه چې ایله اوچتئ نو درد به کوي چې پېچې کار وکړي لاسونه به درد کوي خو دې سره یاد وساتئ ښه دی کې دا درې څلور خبرې چې پکې وي که نه نو پنځله شل به ترې نور وباسم په یوه دوی د الله په حکم. دا باڼه دي سترګو باڼه په دې کې وایي ویښته دی په دې کې وایي ویښته دی د سترګې په باڼه کې وایي ویښته دی او په مرۍ کې دننه وایي چینجی ګرځي د سترګو باڼه کې وایي ویښته دی او مرۍ کې چینجی ګرځي. دوه خبرې شولې. درېیمه دا چې لاسونه ایله کار وکړي نو لاسونه به ستړي شي. درې خبرې شوې. څلورمه خبره پکې دا ده که نه چې دا بیماران اوده کېږي نو دا ګوټنه نه ده دا زنګون دا سینې پورې راولي چې اوده کېږي نو دا ګوټنه به سینې پورې راولي ټیک شوه. څلور خبرې شوې. او یو بله اهمه خبره دا بیماران د سوکي واله څیز نه ډېر زیات تېرېږي ښه چوړکۍ چاقو کې ورته مخامخ کې نو بس سړی دوړېږي ښه چوړکۍ او چاقو چې ورته مخامخ کې نو سړی بیخي چې کوم دی نو هغه دوړېږي. دا ډاکټر صاحب دا سیمټم تاسو څنګه یاد کړي دي لکه تاسو داسې بهترین یاد دی او داسې زموږ اورېدونکي ته وایي مونږ زه خو حیران یم تاسو ته چې دا تاسو ته یاد شوي نو بس دا خو علم دی ناصر نواز ورو موږ چاته فایده ورسي که دغه بیمارانو کې شل مسلې راجمعي چې چوړکۍ سوکي والا سیز نه لري ښه سوکي والا نه دا پکې اهم پوینټ دی چې بس کوم سیز سوکا ده که نه بد دی نه بد دی یاره په دنیا کې د سوکي والا سیز نه چوړکۍ چاقو وغیره نو دا علامات که چا کې وي که د لاسو کې مسله ده او که خپه کې مسله ده او که سرخوږي کې ده او که نور څه ده او که نور څه ده نو دی به چې کوم دی نو بالکل په یو دوی باندې ټیک کېږي ټیک شوله. نو داسې ګڼې خبرې دي خو وخت په وخت په مینهوالو سره چې کوم دی نو هغه شیر کوو. ډاکټر صاحب یو جرنل غوندې تپوس مې کوو د یخنۍ موسم دی جی او دا جوړونو مرض چې کوم خلکو ته هغې ته ډېر یا تکلیف دي یخنۍ کې د جوړونو دا مرض څنګه په بدن کې جوړ شي او لکه د جوړونو مرض شي نو موږ خو بیا دا پیژنو خو دا راشي څنګه د دې نه نه یو خبر جي. ګوره ناصر نواز اصل کې خو جوړونه پاکستان کې چې کوم ټسټونه کېږي که نه دا خو زیات تر درې څلور دی سو ټایټر دی انټي سټپټولایسین او که نه او بل چې کوم دی نو آر افیکټر دی رومیټایډ آرترایټس دی که نه او بل چې کوم دی که نه مطلب دا ده چې بل ته موږ وایو یوریک ایسډ چې هغې ته هغې بیمارۍ ته ګاوټ ویلی کېږي که نه او بل کیلشیم ډیفیشنسي دپاره زیات ټسټ ولیکو خو خبره دا چې دیر آر مور دین 100 کازز اف آرترایټس دا ډوکو خوږېدو رسلو نه سیوا وجوهات دي. نو ډاکټر صاحب دا کال اخلو بیا ستاسو خبره کنټینیو کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خو ګرور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ کرنل شیرخان انټرچینج کې اوسم. ښه جي ستاسو څه نوم دی او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ زما وایس دی هغې شوګر هم دی. ښه جي ښه ګرده کې کاڼي شي او شوګر دی. ورور ستاسو نوم څه دی؟ میر بهادر. د کوم ځای نه خبرې کوئ جي؟ کرنل شیرخان انټرچینج. ښه جي کرنل شیرخان انټرچینج نه. ستاسو کور والا ته تکلیف و د هغې د شوګر مو او د ګردې کې کاڼي مو؟
جی جی مسانه او تریخي کې امکانیو خجی ډاکټر صاحب له حکیم ګال بلډر مسانه کې وکنه جی حکیم صاحب له علاج د پاره ورغلی وي تاسو ساري یورین بلډر سي مسانه د ګال بلډر تریخي جی ښه انو تاسو ډاکټر صاحب له ورغلی وي د علاج لپاره ورغلی و مجددا راکې به سره ختم مکمل نو څنګه یو علاج سره ختم شو ماشاءالله ښه خجی ښه او د شوګر څنګه بیماری څنګه و شوګر چې تاسو دوايي راړه نظر راغله دی واپس ماشاءالله او څنګه نور څه تکلیف هغه میوه خوراک کوي هغه نشته او میوه دانه خوري که نه میوه واپس شروع کړي اکوړ خوري کیلا مالټا دا املوک وغیره چې دي خوري ډیره خبره ده خجی ښه میر بهادر نور زمونږ نور اوریدونکي هم ستاسو غږ اوري هغوی ته به څه ویل غواړئ صحت څنګه دی ستاسو د کور والا د وایف صحت ښه شوی دی ورسره مطلب کمزوري وه مانده شوي وه برابر دی زمونږ نور اوریدونکو ته به څه پیغام ورکوئ جي تاسو ښه شوي تاسو ټیک شوي خجی ګردې هم ټیک دی ټیک شو جی میر بهادر صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه کوو چې راغلی دومره ښې خبرې مو کړې زموږ نور اورېدونکي هم ستاسو غږ اوري هغوی له به څه پیغام ورکوئ چې حکیم صاحب له علاج لپاره ورشي څنګه چلو کړي خجی ښه خجی ښه ستاسو ډیره والد صاحب نوم خجی ستاسو میر بهادر بھائی ستاسو د والد صاحب څه نوم دی ګل حبیب او کارنل شیر انټرنشیر سره ستاسو د محلي نوم سره جی ټیک شو جی ډیره مننه کوو ستاسو راغلی او دومره ښکلې خبرې موږ سره زموږ ټولو اورېدونکو سره شریکې کړې ډیره مننه جی ډاکټر صاحب موږ سره میر بهادر بھائی چې د والد صاحب نوم یې دی ګل حبیب کرنل شیر انټرچینج سره خوا کې یو کلی دی معظم کلی دغه کې ژوند کوي اوسي پکې هغوی وایي چې زما وایف ته د شوګر شکایت هم و او د هغې تریخي کې کاڼې هم و هغه درله دوایي ګرده کې هم کاڼې و هغه هغې نه خدای پاک ښه کړه داسې کومه ریمیډي تاسو یوز کړې وه ګوره داسې کار دی ناصر نواز رو که نه زه خو دغه سوچ په مخ اخیستی یم چې په دې کې هم لکه دا د پلار نوم تپوس هم دې وکړه د محلې تپوس مو ترې وکړه خو ښه شوګر حال دې ورېده په شته خوږو کې ټیک شوله ګرده کې کاڼي و تریخي کې کاڼي تبې وه نورې مسلې وي نظر یې کم شو هغه بحال شو نو مطلب دا چې زه به دې نه سیوا چې په دې کې هم یو کوم خبره وکړي که نه نو زه خو استاد سړی اړه مو چې شهري دنیا ته زه مړه کله په غرونو کې ګرځي کله په پستورو ته کله په سپوږمۍ کې پکې داسې چیل قدمي وکړله کله به پر کو خواړه لړو کله به ورکو کې راګیر شو شو کله سین په غاړه داسې دنیا ده په دې دا او دا خدمت خلک ډېرې مسلې وي او دوی خبره ده دا وکم سټیراید د خلکو په خله د سټیراید تاسو پته ده د دې خو جیل مونږ په پوهه کې دا اوریدونکو په پوهه کې سټیراید داسې شی ده کنه لکه ګوره چې دمه د چاونه په پوره دنیا کې په ډلټا کارټر اتلس ګولۍ خوري سینه کې ستنې ډیکاډران ډیکسامیتازون وغیره وغیره ټیک شو دا ټوله دنیا په سټیراید روانه ده خبرې کوم خبره مخکې بوزو السلام علیکم جی څوک خبرې کوي او د کم ځای نه خجی د محمد طاهر مور د هند نه ګرانې مور خپل پروګرام کې ته ډېر هر کله په خیرالي وایو خجی خجی ښه
هغې څه زما ډېره زیاته ښه شوې ده لکه ما لومړۍ تېره کې وړنو هغې څه زه ښه شم ما ته به ډېر زیات تکلیف و ما ډېر علاج کړی خو زه نه ښه کېدم ښه جي ښه داسې ما یوړه نو یوې تېره کې ما یوړه نو بیا ما هغې سره ډېره زیاته خواږه خورم او پرهېز به سره هم نه کوم او صحت هم ښه دی زما ډېره ښه وسوچېده که ما په خپل ځاني تاسو د وایي 5 میاشتې ما پکې دغه وکړه د 15 ورځو د وایي ما 5 میاشتې ته ورسېدی هغه ما خواږه هم ورسره ډېره خوړه زما ورسره ډېر زیاته ښه وشوه او څنګه صحت هم ښه و لکه وجود هم ترقي کوله مطلب ښه کېدو نو وجود ما سره ښه شو که نه ځکه هم بیا 5 میاشتې د وایي ته نه ده اخلمه خواږو کې څه خوړل خواږو کې به څه خوړل تاسو فروټ پا خوړل خواږه نور څه خواږو کې ما ځلوبۍ هم خوړې مټیایي هم خوړه هر څه مې خوړه دا تاسو د شوګر مریضان وو یا تاسو ځلوبۍ او مټیایي خوړې ها جي نو ډېر مخکې دي لکه هم د پرهېز به کوم ډېر پرهېز د دوایانې به م کولې او پرهېز به م کوم پرهېز لړه شولې ښه جي ښه ترکې او چا به وي دا وکړه او دا جي راځغلي هر څه مو ورسکري وي لکه شوګر نه کنټرول کېده ښه جي دومره راته تکلیف و لکه چې لمونځ اودس نه وځي د کټه کوزېدو نه وځي ډېره تکلیف اوس څه کوئ لمونځ کولی شئ خپل اوس ورته زه ډېره ښه یم که نه چې لکه زه داسې نیمه ګنټه بازار کې زه پیاده کوم زه لږ ستړی کېږم ښه جي ښه ښه ماشاءالله هغه جي ماشاءالله لکه هر چاته دا اوس وایي چې تاسو دوی به لاړ جي شوګر ښه اوس ما د وایي داسې ناولې ده او دا هفته وشوه چې ما د وایي راولې ده ما یو څه یې راچولې ده ښه جي خواږه مې نوم ډېره او هره ورځ دا ډېره خواږه پیسیانې دي چې لکه ما رئیس پټیز نه ده شوی ښه جي ښه او تاسو ته بیا هم څه تکلیف نه دی محسوس شوی حاجي ما په دې کې تکلیف نه دی محسوس شوی ښه جي دې کې تاسو چملي او ماسته او غوړي دا به نه کوي زه هر څه خورم ښه شوه زه خره چې ستاسو صحت ورسره ښه او تاسو ډاکټر صاحب په دوای باندې خدای پاک دومره ښه کړئ نو بس زمونږ دپاره دغه د خوشحالۍ خبره ده ګرانې مورې زمونږ نور رونه خویندې هم ستاسو غږ اوري هغوی له به څه پیغام ورکول غواړي چې ډاکټر صاحب نه علاج وکړي څنګه ورشي ورنشي څنګه چلو کړي نو دې څنګه هم لکه هېڅ تکلیف اوس ماته نشته دی ښه جي لکه زه چې راته وایي ما راوړې ده هفته وروسته دې هفته کې ما یو پې راچولې ده ښه جي ښه خوږه ورسره استعمالم زه لکه زما شوګر برابر شو ښه جي نه ګرانې مور ستاسو خبره بالکل صحیح ده ټیک شوه جي زموږ نور اورېدونکي هم ستاسو غږ اوري هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړي چې د حکیم صاحب نه علاج له ورشي که څنګه چلو کړي هلو هلو جی ګان اوریدونکو موږ سره د هند نه د محمد طاهر مور بي په لاین باندې و خو د بل مرغه د غي سره زما خیال ډاکټر صاحب بیلنس ختم شو ډاکټر صاحب موږ د دې حواله سره لګه خبرو کوي چې د 15 ورځې دوايي د 15 میاشتې کړه او د زلوبای کته نشو پاسه اوس نیمه ګنټه چې مزلو کې پويږي پینا زلوبای پیپسیاني او مټیاني او د خوراک کار سو سره کوي ناصر نواز د زموږ علاقه ده الحمدلله زموږ د کامیابی جدا ثبوت دی د کور کلی مست کارنیزنی او هغه د انګريز ک ګولې راغلي دي کنه موږ به غړ پیسونه ورکول به زموږ د پاره هغه ما تاسو خبره کوله سټیراید حواله سره سټیراید ډلټا کارټر ډکسامیتازون لونا کارټ کینا کارټ سالو کارټ وغیرہ زه خوریان په دیما چې یو کس داون وي په دمه کې ټول دنیا کې سټیراید دي اتلس ګولې د ورځې چا داونو چې سټیراید خورم ماشوم سینه خراب شي نو پکې به سټیراید وي چې یو ډریپ اتوماتیک نو ډکسامیتازون ستن مو سره چې تاسو ریاکشن پیونه کی ها کوم مثال په تور باندې سالو کارټ خو درازي په لکونو کې لګي ها ډکسامیتازون په دردونو کې ډیکډران بسو وای لونا کارټ او کینا کارټ بسو وای زه دا سوچ کوم چې مونږ ماشوم ته ډریپ هم دلته لګي نو کې ډکسامیتازون کنه وغیرہ یا په دمه کې اتلس ګولې په معمولی یوریک ایسډ کې د سټیراید د ټول یعنی مطلب دا چې دومره
پاندونه چې ابرز مال یو بیمار راغی اسلام آباد کې هغه ماته دینه خلو ډاکټر اسلام آباد کې نو دا پاند د سټیرايډ ټیک شو د سټیرايډ په یو کې کې نو زاریان په دې مساوي خلکو ته په کې چې سټیرايډ خوراک سره د بدن کمی سره د بدن درې سي متاثر کیږي ایمون سیستم تباہ کیږي ګردې تباہ کیږي قوت مدافعت ګردې او پړسوب راځي ټیک شو پړسوب لکه کم ټیک شو او زاریان په دې مکنه جی چې کله تاسو ټول سټیرايډ خورئ نو هیڅ سټیرايډ نه یادوي جی کنه ځکه چې هغه موږ له امریکا او دبليو ایچ او اجازه راکړه دي دویمه خبره دا تاسو دا سوچ کړی دی چې شوګر بیمار نه ګوتې کټ کیږي خو سټیرايډ ولې نه ورکوي چې ماشوم له پټو کې لګي یو ماشوم له سټیرايډ پندونه تړي کنه چې په جوړونو درد کې په دمه کې جی دا یو کال خپل ډاکټر سے بیا خبره مخمون بوجو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي یو د کم ځای نه یو وزمن شاه خبرې کوم جی د ملکان درګه ورتیر کړی دا ملکان درګه ورتیر کړی خجی ګلزمین شاه صاحب خپل پروګرام کې ته هر کله وایو ډېر مهرباني تاسو خې صحت خو دی بالکل صحیح خجی ګلزمین شاه صاحب دا راته وایي چې تاسو د ډاکټر صاحب نه څه علاج د پاره ورغلی دا نوم بیا ته پوښتنه کوي جی مو ورغلیو څه ګورو خجی ها علاج نه کوي د څه مسله تاسو او خجی بیماری تاسو څه و مزمل شاه صاحب هغه سره زموږ ډیره ګزاره شوې ده خجی ها بیماری څه و د جوړونو مسله و د شوګر مسله و څه بیماری و تاسو جی دا ګوتې به خوږي خجی خا کوپی مو خوګیدل خجی انو چې تاسو ډاکټر صاحب لور لې علاج د پر د دوايي هراړه څنګه محسوس وي سفر کاغي سره جی ډاکټر صاحب نو پر علاج وکړو خجی ښه دا دې سره شکر دې چې دې نو دا والله عمل کوم ګرځي خجی ښه دا وځه په پورو چک کرو کتابه ها جی ماشاءالله کو دې دې نو موبایل سي کار کوي خجی ښه نو تاسو په پونو باندې چت وخت یا بغرزیدې نشوي کوپی بم خوګیدل لس ګام بم نشي او ډاکټرانو درته سویلو مزمل شاه صاحب ډاکټرانو لته د زمونږ د ډاکټر صاحب نمخ کې چې تاسو نورو ډاکټرانو لورغلی وي نو هغه به تاسو ته سوي د علاج متعلق جی او د نور له بنال ځاګي ولا شومله غونټه کیستنی واله شومله غونټه کارت دغه د لونا کارت او کنه کارت وي په بشاني جی جی لا سوزي او په خو خجی ښه هغه چلو جی خجی په لا سوزي او بیا ورته کوټیو بیا با کوپیا غشانت شورامات پشو او دیګ باندې بزه کې دیوم جی سجدي نه بدل شو مرفته سجدي نه واپس نشي روچتي لکه تکلیف ډیر زیات په لاس باندې مسکاو ها او لکه سجدي نه باندې شوم خجی سجدي نه باندې یو میدان نشو روچته ولی جی جی او شکر دې وس او موزم خپل خصي کول شوی تاسو واو موږ په ولا علیکم ماشاءالله ماشاءالله ډاکټر صاحب دې درغلی ما خجی دا یو ډاکټر صاحب ولته چې کله په ولا علی خجی ښه خجی ښه نو انا پاتې کوم ځای ته هغه دوايان چې ورکړي خجی ښه زموږ شاګردانو کې څوک دی خجی ښه دا غواړم څنګه لکه کلمه چې وکړ ډاکټر صاحب څنګه په پرېز باندې شروع وکړه خجی ښه پرېز خجی ښه ډاکټر صاحب ډېر خوشاله شوی ماشاءالله جی خجی ښه بس اول باندې کېدو چې کله لږ کام بدل شو ماته دای زما خیال هغه بیمار دی چې بیا ګاډي راوستو ډاکټر بیمارانو په محله کې خلکو صحیح کړو بیا ټول محله را بسره واستي وا تاسو ته پوښتنه تاسو مزمل شاه صاحب هغه یو چې بیا ګاډي د مریضانو راوستي وزن سره بیا مې چې نو بیا سره درته په چې دي دمو ماته به چې چل دې کړی خلک حیران شو چې څنګه چلو شو خجی ښه او دا کتاب ښه بیا دلته په خپل کې ولاړ نو څو مې راغی خجی ښه مارګینه ده
ښه جي ښه ما چې چې دې ډاکټر سره څنګه ښه جي نو نو دا په پاره شروع کا ښه جي ښه او دا څه سړی نو نه خپل چې خپل څنګه څنګه مو ته شروع کا ښه ښه مزمل شاه صاحب ښه جي ښه او دلته د زیاتو خلکو چې دې کولې وي تاسو موږ ګڼه پاغله دوه څلور پنځه کسان پاتې شو ښه جي ښه مې لکه په ګاډي کې ځین نشته ښه او مې وخت چې دې نو د څه حساب دی ښه جي چې شکر دې چې دې چې تاسو مې په بختیان موږ هډره لا مزار کړو او جی ها تغذیه کې کلینیک ولاو کې ان شاء الله جی ها بالکل دې چې جلد تلاسو به ښه جي ښه ښه هغه بیماران څه گزاره شي چې ګاډي راوستي ښه جي مزمل شاه صاحب ښه جي او تاسو چې کوم مریضان نه اوسئ ځان سره هغه ګاډي کې هغه مریضانو څنګه څه گزاره وغیرہ شوي دي نو په چې په خلکو کې دا مرض دی چې خپل راځو مخې راغی مې راځه څه د ونګي شروع کړی نو ما خپل انا شروع کړی لا نه مې دا شروع دا خو به دوایي خوري وای او کنه دا خو به دوایي وای استعمالي نو پته به لګي ښه جي ښه مزمل شاه صاحب زمونږ نور ملګري دی وخت کې نورونه خویندې ستاسو دا غږ اوري د هوا په چاپو هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ چې ډاکټر صاحب نه علاج له ورشي که څنګه چلو کړي هلو ها جی مزمل شاه صاحب کوم زمونږ نور ارونه بیګان چې ستاسو غږ اوري هغوی له به څه مشوره ورکول غواړي چې ډاکټر صاحب له علاج لپاره ورشي څنګه چلو کړي هغوی اواز د دې زما خیال له کټ کېږي د سیګنل مسله دغه دی ډاکټر صاحب مالکان د ماسک غوړنه دي ورتیر کله زما په خیال د رحمت شاه سهیل سیوا کړی دی غالبا دغه علاقې دي خدا چې دا ماسک غوړنه دي نو سیګنل مسله تراله او چته په منډو راو ختمه بالکل د موسره په لاس کو خلاص په نشو بار کوله او لاس قدمه به سر په دی واغستل چې سټیراید داستن مې ورول په پښین دی دا کینا کارت دي دا انجکشن ډاکټر صاحب زما په دازه باندې دا سی بالچر مرض نه او ټاکي جوړ شي دا ما تخپل زنوم ناخلم لکه یو خو سرجن نو دا ورته سپیشلیست ډاکټر هغه مال په دا ځای کې مړای کې دا کنه کاټ کړو نو ګوره دارو خلمین چې ما سره ګړم راغلو ما شاګرد جی جی نو د څه چر کو چې د مور لا دا غستې ما ته پته نو مالک د سره څه کوي دا مور لا وهم ما ولې په مخه دا مسله راځي خاره خو یو سبل جی جی وې دا خو پلان کې ډاکټر صاحب لیکلو په هر لسم او 15 لسم مرز خدای پاک دا خو شروع تبابي او دا الله فضل چې مول یو دوی ور کړی دا د ما سره کله دولس کال او شو بیا نه په مور مسله را نه بیا غستن والا حالانکه په قانون بیا هغه استنیواله نو مینالم کنه خو بهرال حکمت کې الله تعالی حکمت خېږي نو زاریان په دې ما چې چانه شوګر ګوتې کټ کیږي نو سټیراید ولې نه ورکې خو کار پکې نه کوي کنه یو سړی مړیږي په انسولین ته ول سټیراید نه ورکې هارت اٹیک ورته راغی ول نه کوي ول سټیراید نه ورکې بیا چې کوم بل خبره ده چې ما ته خو زدا غز او دا میدان راځه سټیراید مور راړم بیمارم راولم په ما ته په سټیراید سو شوګر را کم کی په سټیراید سو شوګر خکی پرهیز د ختم کی ګوتې ټیک کی ګوتې ژوند دی دا غز دا په ډاکټر پریدم بیا ساته سټیراید شوګر سیوا کوي کمای نه پیدا کوي ختمي نه خدای څنګه خبر لرکې یو کال خپل ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی بالکل جناب خیر خیریت ته څوک خبرې کوي یو د کم ځای نه زه چند مندړی نه کوم سید محمد هریچند مندړی نه تاسو خپل پروګرام کې ډېر هرکلی وایو او جی او ډیره مهرباني تاسو خپل تاسو ډیره مهرباني اخجی سید محمد صاحب دا راته وایي چې تاسو د حکیم صاحب له علاج په غرض ورغلی چیرته کلینیک ته اخجی تاسو ته څه مسله و بیماری څه وستاسو هلو وایا خبره کوه اخجی سید محمد صاحب تاسو د علاج لپاره ورغلی حکیم صاحب کلینیک ته واو اخجی څه مسله و تاسو ته څه بیماری و ما خو دې وردا کې کانه و خجی تریخي کې کانه و په ګوردا کې موږي په تریخي کې کانه او په ګوردا کې کانه هر کله چې تاسو ورلې یو ډاکټر صاحب نه دوايي راواغستا څنګه دغې نه بعد د دوايي د استعمال نه بعد بیا څنګه محسوسوي څنګه د کانی ختم شو څنګه چلو شو بیا نو دوه کې د کوم
تلي کنه 2 پیری لاړ 2 پرسونه 3 پیره کې موږ بیا کور ولا نه تر څو کو ځان نه نو کړی خجی ښه یا رسول الله خو د کور ولا ختم شوی دی زما چې کوم دي نه بس حقانه نشته خو زیاده دل نه درته ختم شوی په ضرورت سره ماشاءالله مکمل تاسو اوس لکه ځان کور ولا رسول الله هم ختم شوی دا کور ولا رسول الله هم ختم شوی معمولی څه دغه زخم غونټو خو نن بیا درغلی ورته نن ځان له بیا دوی راوړي د پدری مکه را باندې خانن هم ځان له بیا دوی ان شاء الله دا دوی چې مکمل استعمال کینو بیا به ضرورت راځي چې باران خلړه خط مو پر ضرورت د خیر ما لکه دوکانه میراج کو ولا یو ډاکټر زمو سپیشال نه کوي را خجی جوهر وداغه د دې خبرې منګه جی جی د ریډیو باندې واورې د وطن ریډیو ورته خجی دا غوړه الله پاک موږ له شپاره ماشاءالله بس دا غټه خبره سید محمد چې پستاسو له تاسو کور ورته شفا ملو شو سید محمد صاحب تاسو د والد صاحب سنوم نه ولی محمد سید محمد صاحب تاسو په هریچند منډړی کې کم ځای اکثر خاص منډړی کې بس ناصافه او تو جران دي هغه جران د سم کور منډړی کې ناصافه کې جران سره ناصافه کې جران سره جی ډیره مننه کو خجی سید محمد صاحب زمونږ نور رونه خويندې هم تاسو غاګوري هغه ته بس ویل غواړي ډاکټر صاحب نه علاج کی څنګه چلو کیږي نو زه خو ټول مینوالو دا پیغام ورکوم چې اسی خپل وخت خرابوي مختلف شي خرابوي جی جی او ډاکټر اشتیاق پرمان صاحب چې کوم نه هغه د سړی دی کنه جی جی چې هغه چاته نه دسي کې نه چانه پیسه دي هغه پیسه کار کوي او کاری مطمئن دی لکه جی جی موږ ته مطمئن او بل ډاکټر له چې راشي پیس په دلالي ټیسټونه نه وخت په نه هغه کې بس هغه سره پیسو ته توجه بهشکه جی جی مریض ته توجه نه نو ما دوه کاله علاج کو هیڅ څه پیسې نو چې ما دوه کاله کې مړ و چاو دلته دوه کاله لاړ منځه سره الله پاک الله تعالی تاسو له نورم صحت درکې تاسو یو جهان مننه کو چراغلی یو دومره خولي خبرې مونږ سره او ټول اوریدونکو سره وکړي ډیر مینه ومنه آباد اوسئ جی ډاکټر صاحب سید محمد صاحب دا د دې بالکل کور ول رسولي و د ترخه کانو ګردي کانو او الله پاک دا ختم کړل تاسو ته پته وخیلا د مندړو پای کې چې کوم دي ناصافي سره پاکي جرن دي او د غجن سره پاکي کور دی او د مینوال موقع دا غلط ثابت کړي نو 1 روپۍ نه مو دا ما اخیری راځي په د ډاکټري په اف ام او په ټي وي او په هسپتال کنه دینه پسوم چې خبره کوي کنه چې څوک په میډیا ورنه کې زو خبره دینه پس چې سره خبره کوي سن ناظر خو ابل ډاکټري پر یا دا خبره دا بجي غسی غجلی سی ولا خبره به کې سبب کې دا خو شکر ما الله مدد ته جن خاصت مال سکول شي او نر رقیب سکول شي او نر دشمن سکول شي او نر لنګا او نه بنګا او چې برنه منظور شو نو خروس په مې باندې او چې برنه نو انسان بچي ما نوک نشه نظر الله کوم یو بل بالکل جی بالکل ورزو یو بل کار لخته وګورو چې موږ سره په لاین باندې سوک السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي او د کم ځای نه زه شیر رحمان خبرې کوم پېښور نه شیر رحمان د پېښور نه خجی شیر رحمان صاحب تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو بالکل خجی شیر رحمان صاحب دا راته وایي چې تاسو د حکیم صاحب له علاج لپاره ورغلی خجی څه مسله وه تاسو ته زما د شوګر دغه شوګر شکایت تاسو ته څومره وخت نه تاسو ته پته وه چې تاسو ته دا شوګر دی یره ما ته پته نه و بیا تقریبا یو ومه میاشته اتمه میاشته چې راته پته ولګېده ښه جي ښه ما د بیمارۍ اپریشن و د تیزاد دغه شکایت و ښه جي ښه خدای پاک د هغې نه خو خدای تیزاد دغه نه وساتلم او اپریشن د مرۍ زما وشو بیا په هغې کې ما ته پته ولګېده چې زما شوګر دی ښه جي انو بیا تاسو چې حکیم صاحب لورلی علاج لپاره علاج هم شروع کو نو څنګه صحت هم څنګه محسوسوله او څنګه صحت هم څنګه شوګر څنګه شو نو زما خو به شوګر زیاته شو چې حکیم صاحب به پېښه زه لاړم جی نو بس هغه چې هغه بیان لیکچر ما نه اورېدلی جی جی خو د هغه نه ما دوی چې واخیسته نو هغه دوایۍ سره زما دا کار و چې شوګر به زما د کنټرول و ښه جي
140 او 150 او 160 مذهبونه نه دي اوچت شوي. ښه جي ښه. خو یو دا کار زما به د خپې ډېرې خوږېږي. ښه جي ښه. نو هغه خپور دردونه خو یې ختم کړل. ښه جي. اوس دا کار دی چې اوس اوږې کېږي. خپې دې اوس اوږې کېږي. میږي شي. ښه جي. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. څنګه له ښه یې؟ ښه دا ته ووایه زه اشتیا خبره کوم ډاکټر که نه هغه دردونه ښه شو میوه دانه خورئ؟ نه جي والله میوه نو ازامرود خورمه. ښه او وجود دې ښه دی؟ وجود مې بلکل نور وجود مې شکر الحمدلله. ښه پته راته ولګېده چې برک دې ولګېده ریورس ګیر مې درک کړه الله به وکړم. انشاءالله. ښه باقي د خپې میږي کېدل د دې نه مه یېرېږه دا عامې خبرې دي جمع دی او زموږ په وجود کې د مازغو هغه تارونه یي که نه نو هغه یخ سره هم کېږي هغه د عامو خلکو هم کېږي چا به لاس میږي کېږي چا خپه میږي بغیر شوګر نه هم که نه نو دا عامې خبرې دا چرګ چرګوړي برابر دی هغه سره بلا مې وجلې د الله په حکم ښه او بیا اجل صاحب هغه ما کور ولا تاته جما ویلي که نه هغه ښه ګور داسې کار دی خو زه راشم د شوګر دوایي راړم که نه نن سره پېښور ته نو نور دوایي نه خو ما څه کني یا خو پیاز ټماټر دي که نه ما خو ګاډي په ټینکۍ کې دوایي وړي که نه هغه داسې وکړئ چې هغه تاسو ته ما ویلي وو یا هسپتال ته راشئ چې هغې پوره کټوۍ ورکړم پوره دوایانې ورکړم ښه هغه زه د شوګر دپاره راغلی یم او تاسو سره مطلب دا به راغلي وي نو که پیاز ټماټر ورکړم زه به ټینکۍ کې څومره دوایانې راړم دلته زما غټ هسپتال دی د الله فضل دی صحابه کې ټول غټ هسپتال دی زما نو دلته ما څخه د لکونو دوایانې دي بلکې د کوڼ نه به سیوایي که نه د الله په حکم نو هلته کې خو ما څخه چې کوم دی نو دای چې شوګر دوایانې راوړو بس پیاز ټماټر د شوګر وال لپاره چې که چا ورسره څه معمولي ته به اخوا دېخوا که نه او انشاءالله زما په خپل یو خور مې د هغه هم ډېره زیاته دغه یو مې د ماما زوی هغه د مې بلې ورځ مېږي هغه نه خو دغه کوله کوته وه هغه په خپله کټ شوه نو ما ورته ویلي مې د الله بنده ته بس داسې کس دی چې بلکل له دې شي ګارنټۍ سره به انشاءالله بس کول والا الله پاک ته حاجي صاحب خو داسې کار زه پېښور ته راشم بیا چکر راولګوي که خیر ښه ټیک شئ صاحب ډېره مهرباني صاحب ډېره الله په امان السلام علیکم السلام علیکم ښه جي ډاکټر صاحب د پروګرام اخیری ساعتونه شروع دي بالکل غواړم چې په دې اخیری ساعتونو بس دا یو خبر مې کوله چې دا یاد ساتئ چې سټیراید چې دی که نه دا ټول هسپتالونو ګوتې کټکي دي هسپتالونه سټیرایډونه ډک نه دي پراته تاسو ته پته ده د ټول نه سیوا استعمال په دنیا کې سټیرایډ دا سټیرایډ دي خدای ته قصور نشته نو څه شی څه شته دی نه ټیک شو یا چې دمې چا الرجي ده نو ټول سټیرایډ خپ سټیرایډ چا دمه ختم شو چا الرجي ختم شو دی خو ورته په جوړ بډو ختمه کوم پای کې خبره کول نو مطلب دا چې بس په خپل انصاف وکړي که نه زه به دې نه سیوا نور څه بس الله ته به پرېږدو او بله خبره ګران مینوالو هغه دا ده چې تاسو ته پته ده په هر څه کې حسد او رقابت او دا څیزونه موجود وي نو مطلب دا دی چې ما خو تاسو ته وختي وو چې پوره دنیا خو پیغمبر نه یې منلی زه به څه توقع ساتم چې په میډیکل کې دا چې بس دومره ده چې د شاعرۍ دنیا نه راوتی یم دلته د ملنګۍ دنیا نه راوتی یم یو څادر مې چې خټک به پې نظمونه هم لیکلي دي او یو خپله دنیا مې هغه دنیا مې خپله ګډه وډه شوله او رالم ستاسو دنیا ته او ټول ورځ چې کوم دی نو دغه کیسې کتالي دي باقي مخکې مې هم دغه سبزیانې خوړې اوس هم دغه خورم مخکې مې دغه اوبه څښلې اوس هم څښم زما په ژوند مطلب دا ژوند مې سخت شو نور په غذاب شو څخه نه شو په سکون نه شو نو هر څه خو سړی په سکون نه ګټي که نه نو بس دا ده چې دا خدمت دی څومره الله ته منظور یې کوو وکړم بیا به نه څادر په اوږه کوم او پورې دنیا ته به دننه ځم باقي شوګر والا بیماران چې سبا هغه یې 3 بجو له ځان راورسوي او بې تپوسه مه راځئ مطلب دا خفه نه شئ دومره بیماران ما ته سیوا شي بیا بنا نه راځي که نه هخوا 3 بجې شي شوګر والا مې ټایم ورکړی دی خوا دا نور بیماران نه ختمېږي او بیا پکې دا چې نسلونه ګاډي پکې ډک ډک چې راشي نو بیا بالکل ورګو کته تاسو په دې بیمار یو بیمار سره سره ټیم ولم کنه زه خو هغه سره یم نه چې پیسې راځم کوم دې بس ځای کنه لکه ما سره تاسو له وجود مغمي خپل نوم مغمي او بیا وام چې الله پاک ته انسان ځان سپارلې ما ته نو دغه د خلاصه کار می تاسو په دې باسه کې څوک راغلي دغه د پاسه زما کتاب کینی نو لکه مهرباني کوئ چې ټلیفون کوئ نو الو راځي په اخره کې life is of great men all remind us we can make our life sublime and depart in you behind us put prince understand time چې چرته می خاطر باس پلی ګلاري ننګياري بریالي اوسئ استاسو روستاسو ګوربا ارجه ډاکټر حکیم حافظ وکاری شاعر و ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار و ډرامه نگار و کالم نگار
و میډیکل ریسرچ اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفي لیوانی او زلتا سنا بیا اجازه غواړي پروګرام اترنګ او خصوصي شکریا ادا کوم د ارجه ناصر نواز روز دومره خوري आवाज په انداز کې تاسو ته دومره خوري پروګرام پیش کو د الله پامان شپه بخیر کورمو ودان پاکستان زنده باد پښتونستان پاینده باد جیګران اوریدونکو هم دې سره زمونږ د نننی پروګرام وخت چې کوم دی هغه پای ته رسي خو په پروګرام ختمولو نه مخکې غواړم چې ډاکټر صاحب د کلینیک دا پته یو وارې بیا خپل ټولو اوریدونکو ته یاد کړم. قدرمن اوریدونکو که هر کله تاسو په ټوپای غازی یا په ګدون په دغه سیمو باندې ژوند کوئ او د خپل ستونزې یا د بیمارۍ حوالې سره غواړئ چې ډاکټر صاحب نه علاج ترلاسه کړئ نو بالکل جناب تاسو چې هر کله په مین ټوپای صوابای روډ باندې تر مینای چوک راورسئ د هغې نه به لږ مخکې راشئ. تاسو به وګورئ دغه ځای به تاسو ته یو بورډ په نظر راشي چې محله نواز آباد به پې لیکلی شوی وي ورسره به یو جومات هم وي چې هغې ته مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویلی شي. دې سره به تاسو دغه ژړه بنګله په نظر راشي چې کوم چې د ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب کلینیک دی تاسو ورتلی شئ او د خپل هر قسم ستونزې مسلې بیماری علاج دې ترسره کولی شئ. د دې نه علاوه زموږ هغه غرونه خویندې چې کوم په جهانګیره روډ یا په مردان روډ شوا ګوهاټۍ یا جلبای جلسای تولډر په دې سیمو باندې ژوند کوي او غواړي چې د خپل هر قسم ستونزې علاج ډاکټر صاحب نه ترلاسه کړي نو بالکل جناب چې کله دوی په مین ټوپای صوابای روډ باندې سفر کوي د باجا چړای له ورسي دې نه چې لږ غوندې مخکې ورشي او بل خپل ګ سړک ته دوی وګوري نو د محله نواز آباد بورډ به دوی ته په نظر راشي چې ورسره مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دی. دغه جړه بنګله چې کوم دوی ته په نظر راشي چې تقریبا په یو جریب کې پرته ده دغه بنګله چې د ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن صاحب کلینیک دی تاسو ورتلی شئ او د هر قسمه بیماری علاج ترسره کولی شئ. د دې نه علاوه که بیا هم تاسو ته په پته معلومولو کې څه هم تکلیف څه هم مشکلات راپېښېدی شي نو د هغې لپاره غواړم چې د ډاکټر صاحب د کلینیک کومه پته چې د هغه موبایل نمبر دی هغه تاسو ته در یاد کړم. 0315 81 59 059 यानी 03 15 8 1 5 9 0 5 9. جی ګران اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت پای ته ورسید که په خبرو کې د ناصر نواز یوسف جی او زما د ګران مشر ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب نه څه داسې غلطي شوي چې ستاسو خاطر پې درونې شوی وي د هغې لپاره ډېره بخښنه او د هغه ټولو اوریدونکو یو جهان مننه چې زموږ پروګرام ته درنښت ور وبخښو کېناستو زموږ پروګرام یې واورېدو بل په خصوصي توګه باندې د خپل ګران رور روح الامین چې زموږ مرستیال دی ډېره زیاته مرسته کوي د ډاکټر صاحب اسسټنټ شاګرد هم دی د هغې یو جهان مننه کوو چې موږ له مکمل سپورټ راکړو موږ سره مکمل ملګرتیا وکړه. پتلو تلو کې ډاله کوم د عزیز مانیروال دا یو څو شعره ګرانه یاره ستا د مخه په ما ګران دي ګینې ستا د چم بې سره رقیبان دي او په څو ورځو کې داسې مات را مات کړم ستا غمونه په ما ډیر پهلوانان دي او اداګانې سندرې کړم شاعر یم ګلاب مخې ټول زما په سرخانان دي دا چې زه له تا نه مینه وفا غواړم دا زما خیالونه څومره لیونیان دي او سوچ چې چرته وطنپال او مینهوال دي خو چې چرته وطنپال او مینهوال دي عزیز جانه دغه ټول زما یاران دي. خپل قربا خپل دوست خپل هوټ آر جے ناصر نواز یوسف زی له ورکړي اجازت د الله پامان.